داسې د دې بونیر ته چې کم خلک ځای که نه که د هرې علاقې نه ځای کم فاونډیشن والا ځای نو دا میسیج مې لږ واورئ ځکه چې د بونیر او د باجوړ په خلکو کې توان نه دی ختم طاقت پکې دی زور پکې دی خو د هغوی د لاسو خپو نه دغه دم وتی چې دا په سوونو مړي راچوتول ډېر ګران دي نو که نږدې کم فاونډیشن والا کم خلک وي مطلب هغه که زمونږ د علاقې نه ځي که د ملکنډ درګۍ نه ځي که د یو ځي نه بل ځي نه د مردان نه صوابی نه نو مهرباني وکړئ هغه خلک لاړ شئ چې د دوی سره دا مړي راوباسئ او دا مړي ورسره ښخ کئ ځکه چې هلته هغوی کې دغه مړي په مخه لیدل یو انسان مړی راچوتول ګرځېدل دا ټوله ورځ ټوله شپه شوله 2 ورځې 2 شپې شوې نو تقریبا ډېره مشکله ده نو مهرباني وکړئ وروره چې که زما د غږ څوک اورئ نو لازم په خپلو موټرسایکلو لاړ شئ ځان سره پړي یو شی بل شی ویسئ هغوی غریبانان ډېر په تکلیف کې دي سوات بونیر باجوړ ډېر زیات تکلیف دی ایماني درته وایم که دغه تکلیف الله دې هم د چا په کور نه راولي د خلکو نه جړه ختمه شوې ده د چا د کور 10 کسان مړه دي د چا د کور نه 20 کسان اوبه وړي د چا بچي اوبه وړي د چا مور او پلار یې وړي د چا ښځې وړي د چا څاروي وړي د هغوی نه ذهن نه جړه ختمه شوې ده نو مهرباني وکړئ که دغلته نږدې څوک یې او غږ اورئ نو ورشئ چې د هغوی سره په دې ونو کې بوټو کې وګرځئ هغوی ستړي شوي دي وجودونه ستړي شوي دي 24 ګنټې بیا مطلب 48 ګنټې سړی خوب ونه کړي څنګه ذهن وي څنګه سړی جوړ وي ستړي شوي دي هغه خلک د بونیر خلک ډېر زیات چې دلته سحر غم دی غارمه غم دی ماښام غم دی په پښتونخوا کې هر یو غم زما د قام غم دی د یوې مور نه اوبو زوی وړی جړه کې وایي بچیه غم دی د یعقوب علیه السلام غم دی د باجوړ سوات او بونیر حادثه دومره سخته د حوصلو ته په 2 لاسه سلام غم دی او ضمیره بعضې دلګانو ته غم نه ښکاري د بعضې سره اوس هم د خپل جام غم دی